ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The social behavior, last two examples Padiri. One is called territorial behavior and the other one is called dominance hierarchy. Territorial behavior is the type of social behavior which is shown by animal for the protections, for the defense or for the security of their territory. په کومه علاقه کې چې animal اوسیږي, the area occupied by an animal is called its territory. په کومه علاقه کې چې animal اوسیږي دا څه ویل کا دا د ټریټري دا څه لکه ټریټري او د دې ټریټري د ډیفنس لپاره چې animals کوم بیهیویر شو کوي دې ته موږ وایو ټریټریل بیهیویر. ها اوس راځو دې خبرې لا چې for what purpose they shown they perform this type of behavior. It is for protection of the offspring and also for the resources. The resources او د offspring د protection لپاره موږ څه کوو خانه لکه د ملک حدودي که نه د سړي د خپل جداد حدودي که نه. سیملرلی دا خو ما جنرل اگزامپل درکو منکیز چې دي د منکیز په خپلو منځ کې ایریا ډسټریبیوټ کړي. they form a group of 5 to 8 members, 6 to 8 members, and whenever another member enter to their territories they start alarming call for other member and want them to sort out the issue. اصل کې که مسله داسې وشي که منکیز ټریټري د بل من کې راشي یا بل انیمل راشي نو دوی الارمینګ کال کوي راشه لکه زما جداد ته راوختلی په دې خبره پوهېږئ نو منکیز دا شو کوي. دې نه علاوه که تاسو خیال وکئ د مرغو جالې ته چې مار وخیږي یا بل انیملس نو هغه چغې وایي که نه وایي. سو دس از آل اباؤٹ د ټریټریل بیهیویر. هغه بیهیویر چې انیمل د خپل ټریټري د ډیفینس دپاره شو کي is called territorial behavior. Another type of social behavior is called dominance hierarchy. Dominance hierarchy. The arrangement of animal in a society according to their social status. The arrangement of animals, the arrangement of animals according to their social status. د social status مطابق په سوسایټي کې چې کله موږ انیملز ارګنایز کوو ارینج کوو what does it mean. موږ وایو دا به هلکه دی به د دې غونډ ګروپ لیډر وي داسې وایو که نه وایو. دغه شانتي دا ډامیننس هیرارکي or it can exist among the many different species. ډېر species داسې دي چې په هغو کې کوم هیلتي وني کوم صحتمني کوم strong physically strong no he یا this particular animal is nominated as the leader of the group. اصل کې دې ته وایي ډامیننس هیرارکي چې په یو سوسایټي کې ممبر یو شانتي نه ټریټ کېږي د چا سره چاله د بادشاه په څوک بادشاه مقرر کېږي څوک چې بیا ورکرز مقرر کېږي یا یو چې لیډر مقرر کېږي. this existence of this special type of behavior is called dominance hierarchy. یعنی په یو سوسایټي کې چې موږ انیملز د دوی د سوشل سټیټس مطابق ارینج کو دي ته څه وایي ډامیننس هیرارکي. دا اصل کې د دې دا څنګه منتخب کېږي یو انیمل به څنګه ډامیننټي په بل باندې یو انیمل به څنګه په قیادت حاصل کېږي بل اٹ از سلیکټډ تھرو اګنوسټک بیهیویر ادر دین فایټینګ. په دې کې یو اګنوسټک ما ویلو هغه بیهیویر هغه اګریشن چې په سیم سپیشي کې ای ته څه وایي اګنوسټک بیهیویر. نو دا په اګنوسټک بیهیویر باندې سلیکټ کېږي. یو وایي لکه زه انشاءالله په دې په ویسٹ یو اګزامپل دی هغه به انټرسټنګ اوس زموږ سره ټایم دغه دی هغه به انشاءالله به ډسکس کوو. بهرحال اګنوسټک بیهیویر هغه بیهیویر ته وایي هغه اګریشن چې د سپیشي یو سپیشي په منځ کې په دې خبره پوهېږئ نو دا به یو کس په څنګه لیډر اف د ګروپ مقرر کېږي. اټ از تھرو اګنوسټک بیهیویر خو ادر دین فایټینګ د یو بل سره به وهاله نه کوي. تھرو اګنوسټک بیهیویر other than fighting. ها د دې په ایڈوانټیجز صحیح که فرض که په یو سوسایټي کې دا نه یا په یو سوسایټي کې دا وي نو دې به فایدې صحیح ایډوانټیجز. لاولنۍ فایدې خو دا ده چې اټ انشور دی breeding, mate selection, and it is also associated with feeding. Associated with feeding and breed and mate selection. Associated with feeding
and mate selection. خوراک به څنګه تقسیمیږي په کوم انیملز کې به تقسیمیږي دې نه علاوه د خوراک نه علاوه میټ سلیکشن چې دی دا به څنګه کیږي دې نه علاوه انشور دیٹ ریسورسز آر شیئرډ آؤٹ دا خبره به هم په دې یقینیږي کمپرس کې لیډر به کي نو هغه به داسې به نه چې فار ایگزامپل یو ښکار وشو یا یو څیز راغی کمیونټي د سوسایټي ده او یو انیمل په هغې باندې قبضه واچوله او بل انیمل هغې ته نه پرېږدي نو لیډر ویل بي ریسپانسبل ټو سارټ آؤٹ دس پرټیکولر پرابلم ښه نو ټو انشور دیٹ ریسورسز ویل شیئرډ آؤٹ دا خبره یقیني کول چې څه هم راځي هغه په خپلو کې څه کوو تقسیمو to ensure that resources will shared out. Resources will shared out. بل دین علاوه کپرس که دا کم چې سټرانګر دی کم چې په سوسایټي کې هیلدي ون دی او دی موږ نه لیډر کوو نو واټ ویل هیپن ظاهره خبره به دی چې یو افراتفري به یو مثلا د جنگ او جګړه دغه به څه ورته وایي دا په منځ کې یو فایټ نو موږ وایو ټو ایوایډ د انجری ټو د سټرانګر ون آر فزیکلی سټرانګر ون چې کم مشر دی بس دی به لیډر شي موږ نور سوسایټي ممبر به ایکسپټ کړي دی به حلف والی دی او باچا شي نو بیا به دوی څه نه وایي که نه خو که دی نه مني نو دی به دوی سره فایټ کړي په دای کې به په سوسایټي کې به څه شروع شي هلکه اشتعال به شروع افراتفري به شروع شي نو موږ وایو درېیمه فایده یې دا ده چې کم فزیکلی فټ دی نو هغه به نامینیټ شي څوک ایز ا لیډر د ګروپ او هغه به سیکیوري نو ټو فار د سیکیورټي ټو ایوایډ انجری داسې ولیکئ ټو ایوایډ انجری ټو فزیکلی stronger one. So this hierarchy also found among the monkeys and many other animals, even in the honeybees. په honeybees کې چې کوم healthy ونې چا چې رایل جیلي خوړلي هغه مشري کوي د ګروپ په منځ کې کوم دا شی دی کوم چې healthy ونې strong وي هغه څه یې لکه هغه د ګروپ مشري and this arrangement of animal according to their social status is called dominance hierarchy. د exercise ته غوږ شئ زر د MCQ ډسکس کوو جی hierarchy خو د arrangement of something کله چې موږ ارګینزم یا یو څیز ارینج کوو this is called this ترتیب this pattern of arrangement is called hierarchy. ته hierarchy وایي ښه د MCQs د وخت چې ښه innate behavior is all about innate behavior چې دي د دې خاصیتونو دا ټول یو خاصیت پکې د innate behavior نه دی نو تاسو ته پته ده innate behavior flexible option number D is the correct option. innate behavior heritable دی intrinsic دی stereotypic دی خو flexible څوک پراته وي innate behavior flexible دی که inflexible دی inflexible دی شاباش innate behavior is all except innate behavior کې ټول خاصیتونه شتي خو یو پکې نشتي نو تاسو ته پته چې modified and individual life span چې دی دا موږ وایو دا non adaptable دی دا نه modify کیږي لکه داسې ده که نه consummate دی په پس اټیم به fully develop بیا نه develop کیږي نو option number B is the correct option. Which one is non-directed orientation ما ویلو یو directed orientation دی او بل non-directed دی. This question is also asked in the medical entrance test کاینیسس او په ټیکسس باندې خامخا سوال راځي نو کاینیسس چې دی هغه نان ډایرکشنل اورینټیشن دی او ټیکس از ډایرکشنل دی نو د کوېسچن از آسکډ اباؤٹ دی نان ډایرکټډ اورینټیشن سو د کریکټ آپشن از آپشن بی. ټرایل اینڈ ایرر لرننګ از نو رول ان پاپیرل لرننګ کې د رول شته په کلاسیکل کې کنډیشنینګ کې شته په امپرنټنګ کې شته خو په ان سایډ کې دی رول نشتی. ایڈوانټیج اف پکینګ آرډر از ټو ما اوس ولیکو د دې ایڈوانټیج یو څه دی لکه ټو ایوایډ انجری ټو د سټرانګر ون چې سټرانګر ون ته انجری ونشي نو دې ته څه ویل لکه د دې دپاره دا پایداره د څه شي د dominance hierarchy. So this was all about the chapter behavior. Let's move towards the next chapter which is called the inheritance.